سورة رعد هغه شروع پاغی کی آیت نمبر 39 آیت هغه ذکر کیږي. پرونی سبق کې دا خبرې ذکر شوې چې قرآن کریم هغه ترغیب او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې سلور اعتراضات ول او د هغې جوابات شي ول. سلورم اعتراض بګې داو چې دا نسخه موږ نه منو، کله د یو حکم راوړي او کله بل حکم راوړي. د دې مقصد خدا دی چې دا بدی دی، بلکې دا حکمونه راوړي دی په خپله هم په دې حکمونو باندې نه پوهېږي، العیاذ بالله، ځکه موږ دی نه منو. پرون د هغې دوه جوابات شوي ول. نن حدیث کې راځي د علي رضی الله تعالی عنہ د حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنہ روایت دی، یمحو الله ما یشاء، چې معنی دا ده چې الله تعالی ګناهونه معاف کوي، سړي ته د توبې توفیق ورکړي. نورانی الله تعالی ګناهونه نو الله ولا سور کوي، د توبې توفیق ورکوي. او دویم چې الله ولا توبې توفیق ورکوي، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، په دغه ګناهونو سره د دغه نیکو سره د دوی ګناهونه څه شي، هغه وران شي. دویم روایت کې راځي چې الله جل شانه د چا نیټه مقرر کړي، یمحو الله په هغه باندې مرګ راولي، ویثبتو، او دویم هغه خلق دی چې هغه الله جل شانه د هغوی تقدیر یعنی نیټه نه مقرر شوي، ویثبتو، نو هغه باقی پاتې کی. دریم قول یمحو الله یعنی هلکان هغه قومونه چې الله تعالی وغواړي نو هغه هلاک کوي، نو یمحو الله هغه ورانوي. ویثبتو، او هغه خلق چې الله یې پریدي او باغوی عذابونه او هلاک کوي نه، نو دغه څه شول، دا مضبوط شول. پنځم قول د علي رضی الله تعالی عنہ دی چې دا یمحو الله معنی سره چې الله به دنیا ختمه کی، ویثبتو، او آخرت به باقی پاتې کیږي. پنځم معنی کوي یمحو الله ما یشاء، چې الله جل شانه په لیلة القدر کې پرشتو له رجسټر او دا ورکی، او د دې خلقو د چا چې نیټه هغه مقرر وي د مرګ هغه ول ورکی، نو کم خلق چې هغه د دنیا نه رخصتیږي، یمحو الله ما یشاء، او کم خلق چې پاتې وي بلکې هغوی د مرګ نیټه نه وي په دغه کال کې، نو هغه خلق څه شي، هغه ثابت شي. او بیا په دې کې اوږد تفصیل دی، هغه تفصیل ته نه ځو، وخت مختصر دی. یمحو الله ما یشاء ویثبتو، ورانوي الله تعالی څه چې وغواړي، ویثبتو، او باقی پرېږدي څه چې وغواړي. وعنده ام الکتاب، د هغې او دا هغه سره د اصل کتاب دی، یعنی اصل کتاب مراد څه دی، هغه لوح محفوظ دی. واما نرینک بعض الذی نعده، او که وښایو تا ته بعضې د هغه عذاب، نعدهم چې د دوی سره وعده مو کړې ده، او نتوفینک، یا به وفات کړو تا، فانما علیک البلاغ، یقینا په تا باندې رسول دي، وعلینا الحساب، او موږ باندې حساب کول دي. په دې کې تخویفی اخروي دی، یعنی د آخرت زوره نه ده. مطلب دا دی د آیات مبارکه الله جل شانو فرمایي اے پیغمبره چې وبخایو تا ته بعضې هغه عذابونه چې ستا سره موږ وعده کړې ده. مطلب دې دا دی چې ته به یې ستا په ژوند ستا په وخت کې به د خلقو له موږ عذاب ورکو، لکه په بدر کې وګورئ چې الله جل شانو په 313 صحابو باندې 1000 له شکست ورکو، او هغه مردار کړل او یا کسان، او کندې ول وکنل، او نبی علیہ السلام یې دیدار تاو کوي. نو د دینه مراد دا چې حبیبه ستا په ژوند کې به دوی له عذاب ورکم، او یا دینه مراد دا دی او نتوفینک، تبه د دنیا نه رخصت شي او تبه وفات کړی شي، پس د هغې نه پس دوی له هم عذاب ورکومه، او دا زما نیټه مقرر ده چې بس د دوی دپاره کم وخت ما مقرر کړي د عذاب، هغه عذاب به څه کومه، دوی له به ورکومه، او د کفر خاتمه به کومه. اما نرینک، معنی دا چې تاسو په زندګۍ کې بول عذاب ورکړی شي،
او یا که تاسو نه وای د دنیا نه بالفرض و تقدیر هغه وخت مقرر شوی او نیټه مقرر شوی وه او د دنیا نه رخصت وای نو بیا به هم دوی له هغه عذاب ورکوما. نو بعضې پکې بیا څه وای پیغمبر دا ژوندی دی قرآن کې صفا الله پاک وای او نه توفی نه وفات پکړو تا منګه. او د ټولو ناولنۍ سکوتي اجماع د چا د صحابو په چا شوي وه د پیغمبر علیه صلات وسلام په وفات باندې چې کله اوږده واقعه د صرف د آیت د مضمون د وجې نه مختصرا ویم. نبی علیه صلات وسلام بیماری حالت او بکر صدیق رخصت وښود د الله رسول پلانګي ځای ته ځم هغه لاړ شه چې کله هغه لاړ په هغه بسې قاصد لاړ وی د الله رسول خو د دنیا نه رخصت شو. عمر رضی الله تعالی عنه تور راویستا منبر له پاسه کېناست وی که چا دا آواز وکړو چې آیا پیغمبر وفات شوی د هغه نه به سر قلم کړ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی د دواړو جهانو سردار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه مخ مبارک نه صادر هغه چوت کو او نبی علیه صلات وسلام په تندي باندې خپل کو وی هغه زندگی چې هغه ساسه د الله مقرر و نن هغه پتا باندې مرګ هغه راغی او د دنیا هغه مرګ هغه پتا باندې جاری شو او نبی علیه صلات وسلام مبارکي هغه په تندي مبارک خپل کو او بیا پاسېدو او بار ته ووتو او علی عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی ته چپ شه او نبی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل خبره شروع کړه وی چې کم مرګ هغه په نبی علیه السلام راتلو د دنیا هغه پیراغه او که تاسو عبادت د پیغمبر کو بس استاسو عبادت ختم شو او که تاسو عبادت د الله کوي الله جل شانه ذات باقی دا عبادت کوي. بس صحابو چې کله دا خبري واورېدې او سوره ال عمران کې هغه آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل دا آیت مبارک تلاوت کو صحابه وی رضی الله تعالی علیهم اجمعین وی منګه وی چرته دا آیت وس نازل شو منګ وس واورېدو صحابه داسې برابر شول ځکه چې د پیغمبر وفات هغه څنګه عجیبه و چې صحابه بهوش شول. علی رضی الله تعالی عنہ عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ انس رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی وی چې کله د نبی علیه صلوات و سلام د قبر مبارک نه را واپس شول وی انس رضی الله تعالی عنہ د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی اے انس څنګه لا سنول تاسو څنګه لا سنول څنګه سترګې وی چې تاسو په هغه مبارک پیغمبر باندې خاورې واړو. دینه مراد سره چې پیغمبر باندې وفات هغه راغله دي او روح بر په الله په علیین کې دي فانما علیک البلاغ یقینا بدا باندې رسیدلی نو یو دا معنی مراد شو چې امتیان بخپل کوشش کوي خلکو ته خبر رسي نور بخل او نه بخل دا نشته چې بس پتا باندې بخل او بس نه پیغمبر ته سوې فانما علیک البلاغ یقینا پتا باندې رسول دي تب د الله دین نشر اشاعت بګي خلکو ته واعظ کې خلکو ته نصیحت کې سوال جاری بګي دا بره چې بس زمانہ بس په قیامت کې پلان کې تبوسګستان د پیغمبر نه کې پیغمبر ته الله وي سپا ورته وي فانما علیک الاستا واستا وعظ دار رسول وکا وعلينا الحساب او په موږ باندې حساب کول دي. لکه لنډ مثال دا غي دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعات موږ بار اورو څومره خدمت کړو ابو طالب سے چې کله پات کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ وی ای زما ترا سب کلمه وای زما په وخت کې چې قیامت کې بیا ستا سپارښ الله پاک آیاتونه راولېږل انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اے پیغمبره هدایت ورکوونکې زما او یو ورځ بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله عجیب تقسیم دی وی د پیغمبر په لاس کې هدایت نه لري دی کنه وی زه بلال ما ته به هدایت چا کړو خو الله هدایت په خپل لاس کې دی بس ما ته بلال ته او د پیغمبر خپل تر په خپل کور کې هغه ته الله هدایت نه کوي ودا د الله جل شانه خپل پیرزونه د خپل احسان دی. شکر دی الحمدلله ثم الحمدلله چې الله مونږ او تاسو ته ایمان نصیب کړی دی. اے قیامت کې وا وای دا کافران وای ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین आवाज بګی تمناګانی بګی چې کاش یو پیرو کلمه ویلې یو پیرو په ژوند کې سب دا کلمه ظاهر کړی وي نن به همیشه جهنم نخلا شي او په دوی باندې به ګټونه ولګي او لپاسو په خاوره دا وته بل شي او لیو بکړي شي همیشه په جهنم کې داخل شي. او الله جل شانو نن په دنیا کې ډیل ور کړي اے مومنانو راشي اے بندگانو زما راشي ایمان تسلیم کړئ ایمان راوړئ نور غیر دینو ته او غیر مسلمو ته ایمان نه سخت کاری دا ورته ټوق ښکاری غپ ورته ښکاری
لکه حارث ابن نظر دی راغې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې مرګ به او بیا به د هغې نه بس ژوندي یو کوپړی پرته وه هغې له ډکه ویړو هغه داسې ورېجېده په خپل څادر کې واچوله او د نبي علیه السلام مخې ته یې راوړه نبي علیه السلام خوا ته یې کېښوده ویې ته وایي چې پس د مرګ نه بیا ژوند دی وي دې کوپړی ته دا به څه شی به بیا دوباره ژوندی شي او په ډرغ ډرغ یې وخندل او شاته لاړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وي بس وي دا ژوند دی دا را روان دی خو الو انسان ته د حقیقت پته لګي چې کله سړی په خپلو سترګو لیدل وکړي کله سړی د مور په خېټه کې سړي ته د دنیا ژوند نه معلومېږي چې داسې دنیا به چې کله دنیا ته راشي د آخرت احساس ورته نه کېږي لکه هغه لنډ مثال دی وی دوه چندخې یو چنده خبره د ځمکې نه ګوي ته لاړه بله به ګوي کوي داسې لږ ټوپ به وي چې دنیا به دومره به وي اخر لوټ ټوخه دی چې دومره به هغې کښېنه دا ستا کار نه دی نو موږ او تاسو څه لیدلي دي د آخرت ژوند د آخرت هغه زندګي ډېره ګرانه الله دې موږ تاسو ټولو مسلمانانو ته آسان کړي اوس دویم تخویب ذکر کوي اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها آیا دوی فکر نه کوي چې راځو موږ د دوی ملک ته د دوی ځمکې ته ننقصها نیمګړې به کوو من اطرافها د غاړو د هغې نه څه مطلب چې الله جل شانه و فتوحات راولي او دا مشرکان دوی به مغلوب شي او دین به غالب شي فتوحات راغلل فتح مکې نبی علیہ السلام داخل شو وی لا تسریب علیکم اليوم نن په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته څوک راځئ راشئ او چا د ابو سفیان په کور کې هغه پناه واغسته هغه د پناه ده نو پیغمبر د خپل سخر څومره خیال ساتلی که نن یو سړی وی هلک وایي مړه دی او خالص د سخر نه هېرېږي وایي د خوا کې چېرته ښځه یې نه ولیدلې مړه بس دین چې دی دا ډېر لوی سعادت دی خو چا ته الله ورکړي نو اصل دا دین چې دی که نه په دې کې ډېر لوی محبت دی په دې کې د ښځې د بیبي د اولاد د مور پلار د خپلوانو د هر څه پکې بس یو شان دی او چې کله موږ او تاسو ته د دین هغه علم راغی د دین صفت زموږ او ستاسو مخې ته راغی وخت مختصر دی بس خبرې به کېږي نه تاسو خو په نه شئ او دا بعضې آیت د دې خبرو نه حل کېږي نه دوی فکر نه کوي چې راځي به د دوی ملک ده ننقصها نیمګړې به شي من اطرافها د غاړو د هغې نه نو دین به راشي او دا مشرکان دا ټول به څه شي دا به ختم شي دا به مغلوبه شي او دین به څه شي غالب به شي زموږ مفتي صاحب الله دې په ژوند کې برکت واچوي په 1994 کې هغه درس کوو هغه وی چې نن هم الله جل شانه زموږ د درس تقریبا 135 حلقې داسې دي په پېښور کې چې دا هلته درس کېږي دا له څه وجې نه د یو ایپ هم د وجې نه هغه دومره الحمد اوس هم غالبا چې درس شروع دی سبا که بل ورځ به د هغه د درس اختتامي الله جل شانه په قرآن سره انقلاب راولي خو بس زموږ کمی دا دی چې موږ وخت نه ورکوو او الله دې زموږ مولیانو ته هم هدایت وکړي چې هغوی د قرآن سره به خپل هم نه لګي راخلي نه بس عوامو د ګناه نشته چې عوامو ته خلکو دی عوامو ته قرآن وښودلی شو دوی په دین پوه شول یقین وکړه چې دا د علماو نه مخکې کېږي سر پې قربانوي خو چې کله یو سړي ته د څیز پته نه قدر ورته نه اوس د زرګر سره مثلا د غمی او د دې قدر دی اوس یو سبزی وال د ویړو ابو جو کېنه مړه تاله په دې څه ګازرې درکړم ته اوس ګډ وړي په سر شي کاڼه دې راغستلې د هغه نه راغلی وي چې دا اصل او چې زرګر له دې وړو ابه زر هلکه وایي چې یو توله د تولې شیزي دا ته به چې په نیمه توله هغه به چې دا له پاسه به یو پاو واله خو دا سیز مال لاګه او که چېرته سبزۍ واله دې وړو هغه به چې مړه کېنه ته به دې اوس ټماټر کېږي دې ګران وخته ګوره هسې به دلته درکړم خو دا په دې خپل جیب کې دا کاڼه کېده نو اصل سیز قیمت د هغې چا سره قدر وي یا دویمه معنی دا ده چې الله جل شانه به دا اسلام غالب کی او کفر و مغلوب شي درېمه معنی دا ده چې علما به الله جل شانه فقها به وفات کی دا امام حسن او امام ضحاک دغه معنی کړې ده چې الله به علما وفات کی نن دور زموږ وګورئ ابل په دې روزه کې غالبا زموږ د مرګره پروت راغلی او د امامتي چې ګډ د قاضي سره سنم ورته وایي راغلی نو هغه پرون وایي 19000 کسان په دې روزه کې شهیدان شو او په دې کې 500 علما دي نن د دنیا حال سره بس علما روان دي بس الله به د دنیا څخه نیمګړی کوي با د سبو جبان دي الله به علما او نیکان خلق باخلي او کوپر به ورځ تورز بیا سکیږي دا به خوريږي نو د دې وجه نه موږ او تاسو د دین سره محبت پکار دی والله يحكم لا معقب لحكمه الله تعالی په
د الله تعالی فیصله کول نشته ورسته کوونکي د فیصلې ده چې کله الله یو فیصله وکړي د هغې وروسته کول والا څوک نشته وهو سریع الحساب او هغه زر حساب کوونکی دی بیا زجر وقد مکر الذین من قبلهم یقینا مکرونه کړي وه کسانو چې د دوی نه مخکې دي فلله المکر جمیعا نو د الله تعالی اختیار کې دی د ټولو د دوی دا ټول مکرونه دا د الله په اختیار کې دي مخکې هم د پیغمبر نه د ابراهیم علیه السلام دپاره نمروز مکر نو کړی چې بس په تال کې کېنه اور دې ارته وکړو د موسی علیه السلام مبارک فرعون نو کړی د عیسی علیه السلام مبارک یهودیانو نو کړی چې راځئ دې پانسي کو خو الله ول داسې تدبیر جوړ کو چې خپل ملګری پانسي کو ویل که زمونږ کس شو الله عیسی علیه السلام اسمان ته وخېږو په درېیم واقع کې تفصیلا موږ ویلو او خپل ملګری پانسي کړو بیا په خپل ملګرو کې چانټي کول هلکه زمونږ ملګری سي زمونږ ملګری چېرته لاړو الله دې په خپل هغه سړی واغستو نو الله دوی هغه مکرونه جوړوي خو الله جل شانه د دوی مکرونه څه کوي هغه دغه کوي او د الله تدبیر هغه دوی دبه کولی نشي یعلم ما تکسب کل نفس پوهه دی په هغه کارونو چې کوي هر یو نفس الله تعالی په هغه کارونو پوهه دی چې دوی نفسونه کوي وسیعلم الکفار لمن عقبى الدار زه دی پوهه بشي کافران چې هغه چا د انجام د آخرت دی د خلکو د کفارو دا شکوه ده لکه مخکې کفارو چې خپل مکرونو انجام ولیدو نو دا مجرمان کفار هم د خپل مکر انجام ویني ویقول الذین کفروا لست مرسلا وایي هغه کسان چې کافر دي کعب بن اشرف او دغه ملګرو پیغمبر ته سوي صلی الله علیه وسلم چې ته پیغمبر نه یعنی دا کفار ستا رسالت نه انکار کوي نو ته ورته ووایه چې زما په رسالت او په صداقت باندې دلایل او معجزات واضحه موجود دي نو ستاسو انکار او ستاسو مخ دا خاص ضد او تعصب زما په نبوت باندې گواهی دغه نه پرې باسي ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم تو ورته وایي کافي دی الله تعالی فیصله کوونکی مین زما په مین تاسو کې ای الله زمونږ او تاسو منځ کې سره کافي دی ومن عنده علم کتاب او هغه څوک چې دغه سره په هغه کتاب ده نو په دې کې باید درې خبرې یو دا چې یا دې مراد سره هغه مخکینی خلک لکه عبد الله ابن سلام سلمان فارسی دې خلکو چې کله د الله کتاب واوریدو او خپل کتاب ولیدو نو په هغې د پیغمبر صداقت او رسولو یا دې دا معنا یا دې دویم مراد دا دی چې دا تورات انجیل زبور چا راوړی دا جبریل راوړی نو په دې کې هغه عنده کې د مراد چا دی هغه څوک چې د هغه سره پوهه د کتاب ده نو دا ټول کتابونه خو هغه راوړي که نه یا دې دریم مراد سره هغه علما او مسلمانان دي چې هغوی سره دا کتاب دی هغوی په دې باندې پوه دي او سلورم علم څوک دی هغه څوک چې د هغه سره پوهه د کتاب ده هغه الله جل شانه دی نو دا صورت اختتام بس په 2 منټه کې دی خلاصې صورت تلاول هغه مقصد د قرآنو نو زدیانو عنادیانو هغه قرآن هغه ونه منو نو الله جل شانه خپل کتاب را لېږلی دویم په صورت کې اته عقلي دلایل ذکر شول دریم کافرانو ته زجر په مرګ باندې دوی خو مرګ منو خو پس د آخرت بیا نه منو نو په هغې واقعات ذکر شو څلورم حق او باطل د باطل مثال لزګ دی او د حق مثال هغه د سو هغه د اوبو چې کله په اوبو باندې زګ راشي زګ یو څو منټه پس ختم شي او پاکې اوبه سپین هغه چلیږي نو اسلام بسئی هغه پشان د اوبو دی او باطل پشان د زګ دی او پنځم چې الله جل شانو لس صفات د مؤمنانو ذکر کړل او شپږم چې اطمینان د زړه راځي هغه په ذکر د الله سره راځي هغه په دین سره راځي وم ای داخله قستانه هغه معجزې طلب کوي چې موږ ایمان راوړو که دوی معجزې پیش هم کړي خو دوی ایمان نه راوړي د دوی دا ایمان څه ایمان دی چې دوی ستا په معجزو باندې ایمان راوړي ستا نه معجزې طلب کوي او اتم په دې کې د سوره رعد ورته ځکه وایي چې په دې کې د هغه رعد فرشتې ذکر دی او اتم چې په دې کې په رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څلور اعتراضات ول او بیا د هغې شبهات ول او لسم پکې څه ول چې په هغې باندې ګواهي وه چې الله زموږ او ستاسو په منځ کې سره هغه ګواه دی انشاءالله بیا به درس هغه د روژې نه پس کم خپل ترتیب ماښام نه وروسته هغه به شروع کوو ځکه صورت ختم شو بیا 2-3 ورځې دي انشاءالله په هغې کې صورت نور بل رسي نه نو په دې ځای باندې موږ اختتام وکړو انشاءالله او که چېرته ژوند وفا وکړه انشاءالله بیا به پس د روژې نه به خپل درس ماسخوتن کم ټایم هغه باندې به جاري دعا وکړئ مختصر غوندې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب العشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ زمونږ معاف کا، الله زمونږ پټ ښکارا ظاهري باطني معلوم نامعلوم ټول ګناهونه معاف کا. الله زمونږ د ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږه. الله د آخرین عشره د جهنم نه د خلاصي د مغفرت د الله موږ د کامل مغفرت نصیب کا. الله موږ د کامل مغفرت نصیب کا. الله پاک څومره مسلمانان په قبرونو کې دي د ټولو کامل مغفرت نصیب کا. الله درجات بلند کا. الله جنت فردوس نصیب کا. الله څومره بیماران دي شفای کامله عاجله مستمر ورته ورکا. الله صحت ورته نیک عمل لپاره ورکا. الله پاک کم په کورونو کې بیماران دي هغوی له هم صحت ورکا. الله پاک په کورونو کې په جوماتونو کې هر ځای کې دي بازارونو کې دي کاغو د تکلیفي د ژوند د دې بدن تکلیف دی ورته الله د خپو د هر قسم تکلیفات دي الله هغه ختم کړي. الله صحت ورته ورکړي. الله پاک اوس مسلمانان په هغوی باندې ظلم کېږي هغه مظلومان دي الله د هغوی مدد وفرما. الله د هغوی نصرت وکړه. الله پاک د هر ټول انسانانو د ټول مؤمنانو الله پاک ستا طرف ته سترګې دي. الله ته د هغه مسلمانانو مدد او نصرت وکړي. الله د هغوی سره مدد او نصرت وکړي. الله د ظالم لاس ته ونسي. الله د ظالم لاس ته بندګي. الله زمونږ وس نه کېږي. الله زمونږ پرزونه نه کېږي. الله موږ ستا دربار ته ستا د لاسونه د خاورو دا کنډولي نیولي. الله پاکه د دې په وجه باندې د هغه مظلومانو مدد وکړي. الله پاک زمونږ د علماو زمونږ د مدارسو زمونږ د خانقاهونو زمونږ د نیکانو خلکو حفاظت وکړي. الله زمونږ په دې ملک امن او امان راولي. الله پاک زمونږ په دې ملک امن او امان راولي. الله د خپل کتاب په برکت سره الله پاک د خپل حبیب په خاطر دغه واسطه درکو. الله پاک ستر رحیم او ته کریمي. الله ته د ابوبکر د عمر د نبی علیه السلام دغه داغوی ربي الله داغوی واسطه درکو. الله ته د جبريل د میکائیل ربي الله داغي واسطه درکو. الله د دې مؤمنانو حفاظت وکي. الله د دې مؤمنانو حفاظت وکي. الله زمونږ د دین حفاظت وکي. الله پاک زمونږ د دنیا نه په داسې حال کې رخصت کړي چې زمونږ په زړونو او په جبه کې ایمان وي. الله پاک د ایمان د دولت نه مونږ چرته محروم نه کړي. الله د فتنو دور دی. الله د فساد دور دی. الله مونږ د دې فتنو د فساد نه وساتي. الله جل شانه د چا څومره اولاد نه اولاد ورته ورکړي. د چا اولاد نه کامل نه الله نه کامل اولاد کې. الله څومره دعاګانې نبی علیه الصلاۃ والسلام غوښتي په هغې کې زموږ پوره حصه وکړي. الله زموږ په حق قبول او منظور کړي. الله د کوم شرونو د کوم شدتونو نه پناه غوښتله الله د هغې نه موږ د پناه راکړي. الله د هغې نه موږ د پناه راکړي. الله د قرآن کریم دا درس ټوټه الله دا موږ د خپلو استادانو هغه پیښې کوو. الله پاک په دې کې به زموږ نه کمی راغلی په دې به حرفونه صحیح نه ویلی شي د دې معنی په صحیح طریقه نه یادا شي. الله د هغې کمی موږ ته معاف کړي. الله د ستا کتاب د دې مثال هغه د سمندر دی. الله د دې موږ کوم حق هغه به نه ادا کړی. الله ته موږ ته معافي وکړي. الله صحیح ویلي صحیح اورېدلي په هغې باندې عمل توفیق راکړي. په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله